بسم الله الرحمن الرحیم. تیمم به څنګه کوو چې کله اوبه نه وي یا وي خو ته پې قادر نه ناجوړه او که یخه اوبه دې استعمال کړې ګرمولی نه شي، انتظام نشته، سیاچین دی یا بله مسله ده، نو بیا ته تیمم کولی شي چې تا باندې اودس اوړېدلی دی یا ته بې اودسه دې لپاره یو تیمم دی، اکه یو تیمم دی. په خبره پوه شوې؟ نو تیمم به په څه کې د ځمکې جنس په ماربل کولی شي چې پالش پې نه وي، او په لوټم کولی شي او په ګټم کولی شي چې لوټه باندې اوبه ته واچې او بیا پې کې بیا هم پې کولی شي چې اوبه پې واچې بیا هم پې کولی شي. اگر چې لاس پورې ونه لګېدل خو ستا تیمم وشو. تیمم به هله کوې چې اوبه نه یا اوبه استعمالولی نه شي، نو سل منځونه هم پې کولی شي ولو الی 10 سنین. بله خبره دا ده چې تیمم طریقه څه ده. دا لاس داسې ونیسئ، دا دوه ګوتې به تاسو جدا کوئ نه، دا د پوزې پاسه به راځي، دلته به ودروئ. د شهادت ګوتې د سترګو دپاره، کچې ګوتې د پوزې دپاره، دا غټې ګوتې کټې ګوتې دا د غوږ او د ګیرې په مابین کې دا فاصله دې دپاره چې یو ځای خالی پاتې نه شي او ستاسو لاس ورته ورسي. دا زه روان یم دلته سټاپ شوم، دلته به سترګو باندې وم، دا به دلته پوره به لاس پوخ ولګوم. د مسې دپاره دا د تلو دا راتلو حصه ده، دغه شان د لاسو دپاره هم دا د تلو دا راتلو حصه ده. بیا خلال وکړئ چې ارزه ده نه، بس خبره خلاصه شوه، تیمم وشو. دا تیمم طریقه ده. بله خبره دا ده چې په موټروی ته را روانې او تا ته اوبه نه ملاویږي، که ملاویږي چې مخکې شته نو بیا به خو ځې وله، خو باډر نه علاوه مخامخ چې کوم خوا روانې تا ته اوبه نه ملاویږي نو ته بیا تیمم کولی شي. جنازه تیاره ده، اوبه هم شته، خو جنازه خو بیا نه ملاویږي، نو اگر چې اوبه شته تیمم کولی شي، دا جنازه کې شریک کا. که ته امام او ولی نه نو اله، که امام او ولی نه نو اله ای کې شریک کولی شي. دا تیمم طریقه ده. الله دې موږ له سمج نصیب وکړي.